بسم الله الرحمن الرحيم. والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن، كأن المصدق آمن المصدق من التكذيب والمخالفة. یؤمنون ماخوذ دے د ایمان نه ایمان بارکی خبره کی تاسو ته چې د ایمان لغوي معنا څه ده او شرعي معنا یې څه ده. ایمان دا د امن نه ماخوذ دی، اصلي حروف حمزه میم او نون دي او باب افعال ته چې لاړ شي نه ایمان ترې نه جوړ شو. دویم حمزه د کسره د ما قبل د وجه نه پیا بدل شو، ایمان شو، اصل کې ایمان ده. ها لغت کې عبارت عن التصدیق، افیسب لغوی معنی تصدیق ده. ها لغوی معنی او چاته نسبت تصدق کول چې دا دې په دې خبره کې رښتونه ده او صادق ده. ها نو تصدیق د ایمان د پاره حقیقت لغوی شو. ها حقیقت دا حقیقی معنا ده، خو پس کې فلغت کې لغت کې ایمان وضع ده د څه د پاره د تصدیق د پاره. حفیظ قرآن شریف کې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. یوسف علیہ السلام رون خپل پلار توای وما انت بمؤمن لنا، ته زمون تصدیق نکې ولو كنا صادقین، اگر چې مونږه صادقین. پوهیږي نو صد صادق خو وینا کې تصدیق پکار دی کنه. نو وما انت بمؤمن لنا، مؤمن لنا معنا دا نه ده چې ته په مونږه ایمان نه راوړې. وما انت بمصدق لنا، زمونږ څه نه کوي تصدیق نه کوي. او ګوره هلته څه کې استعمال شو تصدیق کې، او دا استعمال لغوي دی. ښه څه دی لغوي دی، هلته و شریعت والا معنا نه ده. پوه پې شولې. نو لغوي معنا یې څه شوله؟ تصدیق شولو. او کشاف والوای چې نه لغوي معنی چاله امن ورکول، چاله امن نه دی کنه سنه دی نه ایمان معنی چاله امن ورکول، اعطاء الامن. ها او هغه وای چې امن دی او سړی لورکو امن دی. نو ګویا چې هغه کستا بیغمه کو د سنه د تکذیب نه، نو هغه وایي چې تصدیق ور سره راغی، خو تصدیق معنا مجازي ده لغت کې، معنا حقیقي. او مصنف څه وایي چې نه معنا لغوي تصدیق ته څه دی تصدیق ته ماخوذ من الامن، د چا نه ماخوذ دی او د امن معنا ده بیغمه کېدل. ښه خلق وي زه په امن یم، معنا بیغمه بې خوفه بې خطره یم. ښه قرآن شریف کې راځي افامنوا مکر الله، آیا دا خلق بیغمه دی بے خطر او بے خوف دی د الله د تدبیر نه؟ فلا یأمن مکر الله، نه بیغمه کیږي نه بے خوف کیږي د الله د تدبیر نه مگر کافر خلق او خاسر خلق. نو دا امن نه ماخوذ دی. کأن المصدق سراپی سیب د دواړو منځ کې اوسو د اشتقاق د مشتق او د مشتق منه منځ کې هغه مناسبت بیانې. ها او چې د امن نه ماخوذ شو، نو د امن معنا هو بیغمه کېدل دی، د امن معنا هو او د ایمان معنا هو تصدیق دی. نو د تصدیق او د امن منځ کې مناسبت څه دی؟ پوهېږه په خبره باندې؟ نه دی وایي کأن المصدق، گویا چې هغه کس چې ستایي څه وکړو نو دا کس راولګېدو آمن المصدق، د چا چې تصدیق کړی دی هغه امن ورکو، هغه او د څه خبرې امن ولا ورکو؟ من التکذیب، د تکذیب نه ولا امن ورکو چې ستا تکذیب نه کومه، والمخالفت او د مخالفت نه ورلا چې ستا مخالفت
او استاد خبره کې دستا سره موافق یم مکذبم ستانه ما مخالفم نو امن ولور کو کنه نو دا امن غمانه تصدیق کړه په بشوله مصدق چې څوک تصدیق کی او مصدق د چا چې ویګه خبره نکه ان المصدق گویا چې تصدیق کوونکې امن ورکو المصدق چاته د چا چې تصدیق شوی دی من التکذیب اغله امن د تکذیب نه ورکو د مخالفت نه اپی سے پوه شوی په خبره باندې اوس وګوره آمنا کی هو ضمیر مصدق تراجع ده او المصدق ولا مفعول به ده کنه نو ما ته ګوره امن چې د مجرد نه والے امن صرف دا لازمی ده سده امنه زید فامن شو بس او چې باب افعال تلاړو په څه متعدی شو شلو نو ما ته ګوره اول مفعول به تا متعدی کی بلا واسطه بلا او برد عبارت تو گره کأن المصدق آمن المصدق مصدق مفعول به ده او آمنه متعدی ده او واسطه بکی شته نشته رهګه نه نو اوس راشه وتعدیته بالباس رافی سے اعتراض د فقی چې یؤمنون بالغیب کې یؤمنون هم باب افعال له نو پکار دا چې بالغیب کې با نه وي او دا متعدی شوی غیب مفعول به ته بلا واسطه او دلته خو سره راغلی نو دې داغه جواب ته اشاره کی چې په سه وتعدیته دې چې متعدی شوی د پس سره په باسه او حال لا دې چې با سره دې نه متعدی کیږي دې اول مفعول ته بلا واسطه متعدی کیږي او دلته خو واسطه به کې سره راغلی نو دا تعدیت چې په با سره راغلی دا ذکر راغلی لتضمینه دویما نسخه پکې لتضمنه ده ها زکه دې متضمن ده معنا ده اعتراف لرا اپس با یؤمنون متضمن ده معنا ده او تضمین د وجه د تضمین ده نه چې دې متضمن ده معنا ده سره او اپس تضمین څه ته ویل کیږي یو لفظ ده اپس معنا حقیقی لري معنا نتر لګي او د لفظ نه معنا حقیقی مراد کی معنا حقیقی او د هغه سره د دغه لفظ نه یو بل معنا ور سره ملحوظ کی سکی پوهیږي دی ما ته وګوره دا فعل د خپل دا معنا ده نو دا معنا خو د نه مراد کی پوهیږي بیا دا بل فعل او د دا معنا ده نو دلته دا معنا د سره ملحوظ کی نو د دې یو فعل نختله معنا مقصود او مراد شو او دا بل ور سره ملحوظ شو دا بل ور سره دا دواړو د یو بل سره مناسبت شته ها بیا ما ته ګوره اپیسه معنا مراد باندې خو لفظ دلالت کی خدا معنا ملحوظ بسنګ پته لګیږي نو د معنا ملحوظی چې کوم فعل له نو داغي متعلقات شاته ذکر شي داغي فعل ذکر شي په یوه په خبره باندې نو داغي نه فتح لګیږي چې دل دور سره بل معنا هم ده نه ماته ګوره د یؤمنون د دې لفظ معنا حقيقي ایمان ده سره تصدیق ده سره ټیک شو او د دې سره به مونږ بل یو فعل یعترفون فعل اغه یعترفون فعل چې کوم معنا د اعتراف او اقرار او ور سره په سکو ملحوظ کو او د یعترفون پس الله او په تعلق کې بار دي سره دي نو هغه باب د یؤمنون نرست وروخه نه یؤمنون په ایمان او په تصدیق دلالت کی او دا باب په اقرار دلالت کی او دغه اقرار به موږ د یؤمنون سره ملحوظ کړي دې ته تضمین وایي ها او لفظ به یو شي معناګانې به ترې نه دوه واغستلی شي په یو معنا باندې به خود دا لفظ دلالت کی او په بل معنا باندې چې کوم ملحوظ معنا هغه باندې به هغه اوس په پوه شولې نافي سے یؤمنون ويعترفون بالغیب او یافي سے دغه دویمه معنا ملحوظ چې دا ناغینه به حال جوړ کې دي سی یؤمنون
مقرین بالغیب یؤمنون دا هغه خلق د متقیان چې دي تصدیق کی په داسې حال کې تصدیق کی مقرین بالغیب چې په خلور سره د غیب او اقرار وکړي پوه شئ کوم سيزونه چې د دین غایب دي کوم سيزونه الله تعالی د دین غایب دی د دې ادراک نشي کولای جنت د ټول سيزونه غایب دي کنه نه د ماغه سيزونه اقرار کی چې او دا ټول شته ده ها په بنشوله لتضمینه د وجه تضمین د معنا د اعتراف لره نو دا با د چا سره شوله د اعتراف معترفین بالغیب پوه شوله به خبره باندې کوم خلق چې اقرار په ایمان کې لازمی غني نو دا دغه یو قسم دلیل شو په سبغه ای تصدیق خود یؤمنون نه معلوم شو او د بالغیب د ریبانه سم معلوم شو اقرار سو کوئی ایمان عبارت صرف تصدیق نه ده ایمان رکن صرف تصدیق ته اقرار دا ول شرط ته ها دنیا کې پتا باندې با د ایمان احکام کله جاری کیږي چې ته په خله اقرار وکړي یا په لاس خو باندې اعمال د ایمان کې کدا دې نه کړي نو د دن فتح خو چاته نه لګي وقد يطلق افي سبب معنا مجازي بیانی او اطلاق کیږي کله کله په معنا د وثوق سره هم ښه د ایمان اطلاق په لفظ دا په معنا د وثوق سره وثوق ویل کیږي اعتماد تسته اصل کې د وثوق په معنا یو شی تړل ښه ولا يوثق وثاقه واحد خدای په شان تړل څوک نشي کولای ها ویګه اپیس کم شي چې و تړو نو بس پیغام شوي دي کنه پیغام شولې دا امانه غمانه پکې رااله لګنه اکلندر تکل کله طالب وی دا بستر خو تړه مضبوطه و تړه چې مضبوطه و تړي نو امن راغی کنه د سنا امن د ورځې دونه چې اوس په نو ورځيږي ها امیر سے ورته وکړه کې و تړه چې بیا ورځيږي نه من حيث ان الواثق كم سړي چې وثوق او اعتماد کړي دي سوار دا امن دې پس کې شولو او دا امن خاون شو پیغام شولو ښه امن غمانه بګیدل تم راځه ومنه د دین ماخوذ ده ما آمنت ان اجد صحابه ما افیس بیا سړی ده او د سفر اراده ده چې زه سفر لږم خو بس ملګری ته ټول لاړل وایي نه دا وخت دی وای پوهیږي او دې کې ناصافه یو دو درې کسو لراشي ولکه مونږ هم زو استانه هم ملګری تل هم مونږ هم نه دې دا وخت کې وای ما امنت زما خو باور نو بان اجد صحابه جذب ملګری عموما خو بس رااله پکې تاسو پکې خدای پیدا کړل نه ما امنت ما وثقت ما امنت بمعنى ده ان اجد صحابه یعنی بان اجد زما په دې خبر وثوق او باور او اعتماد نو چې زما ملګری وو مې منتل نو دلته امنت بمعنى ده تاسو په شله خبره باندې وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب او دوار وجه فيؤمنون بالغيب كي ويسدي حسن دي ها پوښله به خبره مانه يؤمنون بالغيب معنى يعترفون به او سو يثقون بانه حق پوښله به خبره مانه نو ماته ګوره تصدیق کی پداس حال کې پداسه چې اقرار د غیب کی تصدیق کی پداسه حال کې چې باوري په غیب باندې پوهیږي به خبره ما واما په شرع او د دې تاسو ته د ایمان په سب شرعي معنا بیانې سمانا بیانې نو ما ته ګوره اک معنا ده هغه لغوي خو لغت کې تصدیق عامه ارث تصدیق چی پوهیږي او دلته تصدیق خاصه شولغه پوهیږي نو اما په شرع هر چې په شریعت کې نه په تصدیق لاندې لیکلي عند المحققین ها عند غالبا زمون امام صاحب رحمت الله علیه دی کې ده ها
چې ایمان عبارت ته صرف تصدیق نه ده ها خو کم تصدیق بما علم مخکې تصدیق عام او است متعلق د وجه نه تصدیق بما په هغه سبانه او علم بالضرورت علم چې کم شي بالضروره او بالبداهه معلوم وي پوهیږي چې انه داس من دین محمد صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین نه دی اپیسب د کم شي متعلق چې ستا علم ضروری او بدیهی چې دا د نبی علیه السلام د دین نه دی ها یعنی د کوم سيزونو چې د دین نه مشتهر او معلوم کېدل پوهیږي به خبره باندې دغه ټول خبرو څه کول تصدیق پوه شولای به خبره باندې تصدیق بما علما په هر هغه سیز باندې چې کوم شي معلوم وي بضروره معلوم وي پوهیږي چې دا سیز من دین محمد صلی الله علیه وسلم کالتوحید والنبوه والبعث والجزاء دا الله یواله نبوت پیغمبر باس بادل او رستو جزاء بدلا وغیرہ دا ټول خبرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین کې بدیهی او ضروری او معروف او مشهور نو چې د داسې معروف او مشهور خبرو نسو کې انکار وکړي پوه نه شولې نه هغه بسې هغه به چې د دې تصدیق وکړي نه دی بسې مؤمن وي او کدی کې د یوې نه خوسوک پوه شولې اے عوام تیم پته خواص تیم پته داسې خبرې ها نو دا اعتراض یو سړی نشي کولای چې یو د دین یو خبره داسې ده چې هغه قطعي خبره ده په دلیل قطعي سره ثابته ده خو د دین نه مشهور نه ده پوهیږئ به خبره ما د دین نه عوامو ته پته نشته ده نو که یو سړی د هغې نه انکار وکړي پکار دا ده چې هغه د کافر بیا نشي او حال دا دی چې خو څه دی د دې وایي چې د عوامو نه مراد عوام نه دي ها د خواصو نه مراد مجتهدین دي او د عوامو نه عام خلق مراد عام علما مراد دي ها عامو پوه شولې به خبره باندې نو بیا د دغې خبرې نه که یو سړی انکار کړي نه څه دی کافر دی که نه او مجموع ثلاثه امور یا ایمان مجموعه د دریو ای د مخکې کې ایمان بسیط شولو ها ذو اجزا نه شولو او دې صورت کې حفیظ سے مجموعه د دریو امور هغه درې امور څه دي یو اعتقاد الحق حفیظ سے اعتقاد څه مطلب عقد القلب او ورپسې لیکلي جزم القلب ها حفیظ سے د زړه کلکه اراده د زړه کلکه جازم او مضبوط عقد او عهد کول پوهیږئ به خبره باندې چې کوم څیزونه څه دي حق دي حق نه مراد چې کوم شی د باطل خلافي الله شته دی نو نشواله باطل شلو الله یو دی نو تعدد څه شلو باطل شلو پوهیږئ داسې دا چې څومره جنت شته دی نو نشواله باطل شلو پوه شولې فرشتې شته نو نشواله په حق باندې پوه شولې والاقرار به او په سبب د دې سیس بیا اقرار کول د خلین رئیسل چې او دا ټول خبرې شته ده ها او دریم والعمل بمقتضاه والعمل او د دې په تقاضا باندې عمل کول تاسو پوه شولې په خبره باندې دا د چا مذهب ده عند جمهور المحدثين والمعتزله والخوارج محدثین وای معتزله وای او خوارج وای چې ایمان مرکب دی د دې درو اجزا اوس راشه پیسه د هر یو جز حیثیت بیانی د هر یو اوس کدا یو جز نفی کیږي نو څه چل وکیږي ایمان بزی او کنه بزی نه فمن خل بالاعتقاد چا اعتقاد ته نقصان ورسو پیسه وحده یواز عقیده ته څه ورسو نه په هو منافق افی سبد تسویل شي اے په خله اقرار کی خپل خپل باندې ځان خپل کارونه د اسلام کی خودن نه اعتقاد ته څه ورسو نو دته منافق وای ها بدتا چې کم سړی کفر پټي او ایمان اخکار کړي دا منافق ته ها ومن خل بالاقرار او چا چې څه نقصان ورسو اے دړنه خدای خبر ده خو بجو باندې نو دته فکافر دته مجاهر او اخکار کافر وای وسخه
نه بل خو ام کافر دی خداغه علم صرف خدای ته دی یا پیغمبر ته وحی سره معلومیږي نور چاته علم او دا خو ښکارا چې په خله لګیا دی خو کافر شو کنه ومن خل بالعمل او چا چې عمل ته نقصان ورسا ستا پیسه نراش فاسق وفاقا دی فاسق شو وفاقا معنی اتفاقا ها دو ټولو په نسبانه فاسق ځکه فاسق ویل کېږي خارج عن طاعت الله د خدای د طاعت نه اوتلو خو اوس په اخوا باندې کافر دی نو وکافر عند الخوارج خوارج وایي پیسه څه دی ها پوه شولې اصل کې خوارج اپیسه بو د کفر تعریف کی عدم الایمان عدم عما من شانه ایون چې ایمان یو سړی نشکی نشواله د ایمان د هغه چا نه چا کی چې صلاحیت د ایمان نو دا عدم الایمان کفر دی ها اپیسه نو دلته اوس ایمان شته دی ایمان هم مرکب د درې اجزاونه نو په انتفاع د جز سره خو انتفاع د کل دی کنه نو چې ایمان یو جز لاړ نو ټول ایمان لاړ نو عدم الایمان راغی نو کفر راغی نو ایمان نو تو کفر وخارج عن الايمان غیر داخل في الكفر ایمان نه خارج د کفر کې داخل نه دی عند المعتزله اغي وای د ایمان نه ځکه خارج دی چې ایمان د دریو اجزاو نوم او ایمان مرکب ایمان کلو نو چې هغه جز لاړو جو ایمانو اوس آیا کفر کې داخل نه هغه کافر نه دی ښا ځکه کفر ویل کېږي جحود الحق ته انکار الحق ته چې د حق نه سوګي دا خو انکار نه دی کړی چې نه دی کړی نه افل داخل شوی نه دی نو بس په دې منځ کې شو ښا پوه شولې دې منزله او مرتبه ثابت کړل بین المنزلتين او جمهور وایي چې د کفر او ایمان منځ کې څه نشته منزله او مرتبه دې پوری پوه شولې والذي يدل على انه التصديق وحده دې د نو د محققین دلائل بیانی چیرې دا عبارت صرف تصدیق نه دی او کنه اقرار ور سره ملګری دی